ډېر خلک ودرېدل وجړېده داسې یو قیامت دی قسم په خدای د خلکو بچي تباه او برباد شو زه چې نن د بنیر غم ته ګورم او بیا دې سړي ته ګورم چې دی په کور کې واحد یو کس پاتې دی یو هغه هم چاړه دی چاړه نو خلکو داسې خلک به څه کوي د الله د رضا دپاره داسې خلک سپورټ کوي د داسې خلکو سره ودرېږئ کور په کور وګرځئ ځان ستړي کوي خو حق حقدار ته ورسوئ یک یوازې یو تنها پاتې شو هر څه مکمل لاړ مور پلار خویندې 18 کسان د دنه تللي دي په اوبو کې جامباک شوي دي شهیدان شوي دي دا 30,000 روپۍ بھائی جان چې بنگلادیش نه راغلي دي دا والا بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو علاقه د بنیر د بنیر کې راغلی و د نوید اقبال کرا سیلاب سو د بنیر د پاره یو غټ تندر گزارو عذابو په منیر باندې راغی د نوید د کورا ولس لاشونه وته نوید صرف یوازې پاتې دی په اغوستلو جامو کې نوید ما معلومات وکړو دله یو ترور خپله لور ورکړې وه ډېره ښایسته وه چې نن دی هغه د ټپرۍ نه ملاړ محرومه پاتې شو نو صاحب زه خو تاسو ته وایم د نوید بچي چې کوم دي نوید صاحب تماشې کولې د لرې نه ګڼ خاندان چې کوم دی هغه په بو کې تللی دی او دا کم دیره کې زه موجود یم دلته تاسو د کیمرې په سترګه وکتل نوید ته خلک لاسنیوه کوي په بنیر کې دا یو ډېر زیات یو دروند غم دی او بیا کو د دې کاکا خبرې و تاسو ته وکم دی په سترګو صحیح نه نابینه دی خو د دم د کوره 2 کسان چې کم دي هغه د بنیر سیلاب په شکار کې شوي دي د نوید سره خدای خبرې نشي کولی خو د نورو کسانو سره خبرې کوو د نوید په ژوند باندې لکه رڼا غورځو دا پروګرام مخ ته شیر کوي زموږ چینل فالو کوي راځئ زموږ سره اوسئ قدرمنو دا ټایم نوید چې کوم دی هغه چې ګونګا دی بهرا دی د دې بل بھائی سره خبرې کوو تاسو کسان مړي دي ته وویل شي دا خپل بچي څو دي دا خپل 3 بچي وو جی 3 بچي او 3 زامن وو 3 وانه زامن څنګه چې سیلاب راغی نو نوید کوم ځای کې سبا نوید کلی کې وو بس دی الله تعالی بچ کړو د دې والد صاحب سکول ټیچر وو هغه د سکول تیاری کوله خو چې د دې بل تر دی موږ سره سکول کې ټیچر دی ما وخت مخکې لاړو او هغه موږ بس سلیکشن لیټ شو چې لیټ شو نو باران ډیر زیات ګڼ شو هغه ایثار شو موږ ته لاړو سکول ته بس چې سکول ته لاړو نو بس هغه نه 15-20 منټ وروسته دا واقع شوی و موږ سکول کې خبر شو چې رالو بس کله نه بیا کله کې بیا هیڅ نو بس موږ لا شروع بس ګرځېدو په خطا په بره منډې خلکو ته یو بل د خپل کورونو پته هم نه و چې زموږ په کور کې څوک شته څوک نشته موږ ته الو پته ولګېده چې موږ ته لاشونه د ښکتې نه روان شول یو لاش پې راوړو یو لاش پې راوړو نو موږ ته الو پته ولګېده چې زموږ خلک یې وړی دی موږ خو دا خیال و چې موږ څنګه غر ته تښتېدلي یو یا بل ځای کې یو زموږ کور والا به هلته تښتېدلي وي خو چې کله موږ ته یو لاش په ملاوېدو یو لاش په ملاوېدو او تر دې دمه اوس هم زموږ 3-4 لاشونه زموږ د کلي هغه میسنګ دي تقریبا 83 شهادتونه چې کوم دی زموږ کلي کې شوي دي او نوید الحق چې دی نو دی په خپله باندې یو ټیلر دی چې دا دې سره به وکړې کار هم کوي ډېر ښه ذهین انسان دی او څنګه تاسو وویل ډېر په مینه واده کړی و 3 بچي وو یو بچی د نن نه
3 میاشتې مخکې پیدا شو او دی به ډېر خوشاله او 2 زامن چې مخکې کوم یو ځای شو او هغه ډېر ښایسته زامن وو مور او پلار یې وو خویندې وو نو کور او د کور ټوله فیملي چې کوم دی هغه سیلاب وړې ده بس نبي زموږ سره ناست دي دلته یک یوازې او بس کله خوشحالېږي کله هغې خبرې نشي کولی خو موږ په اشارو زه ورته ما اوس روټۍ وخورم روټۍ مړه ته نه کېږي روټۍ نه خورم زما خیال دی روټۍ لا نه ده خوړلې نو په بونیر کې د ټول نه سیوا چې کوم مړي شوي دي هغه د دوی په کور کې دي د ټولو نه سیوا مړي زموږ په دې علاقه باندې دوی په کلي کې شوي دوی په کور کې کورونه کې 17 کسان دغه شوي 18 کسان 18 کسان او 18 کسان شوي ټوټل تعداد څو دی هغه ټوټل 83 تعداد دی جی 83 قدرمن کو تاسو ته منو نویت خبرې هو کولای نشي خو چې زه د رنګ ته ګورم منو نویت د دندنه مکمل طور مړ دی کم بچی چې کوم خلک وایي چې نوید وته قتل هغه بچی چې کوم هغه وبوړو او خاندان غون تباہ او برباد شو د په خپل ټیلر او درزیو یک یوازې یو تنها پاتې شو هر څه مکمل لاړ مور پلار خويندې 18 کسان د دنه تللی دي په وبو کې جام باغ شوی دي شهیدان شوی دي زه لګي خبرې پردو کې کول غواړم नाज़रीन ये अगर नवीद भाई जो खड़ा है इनके घर से 18 लाशें निकली हैं 18 लाशों के अलावा ये खुद गूंगा भी है बहरा भी है ये खुद कपड़े सिलाई का काम करता है इनका जितना भी खानदान है इनकी शादी हुई थी इसकी खाला ने इनको ऐसी एक बेटी दी थी बहुत खूबसूरत थी इससे उनके 3 बच्चे थे जब सैलाब आया तो नवीद देख रहा था इनके सामने ये तो बोल नहीं सकता ये चीखें कर रहा था कि मेरे बच्चों को बचा लो मेरी अम्मी को बचा लो मेरे वालिदैन को बचा लो अफसोस बुनेर के लिए एक बड़ा एक सानिया है तारीखी सानिया है जिसमें इनके 18 अफराद जो है इस सैलाब के जद में आए वो शहीद हो गए अभी भी एक इनका जो बॉडी है 1-2 अभी तक मेरे ख्याल से रिकवर नहीं हुई या रिकवर होगी ये सिर्फ इस पहने जो एक सूट इसने पहना यही सूट इसके पास बचा हुआ है बकाया इसका ना कोई घर है ना कोई कुछ भी नहीं जितना भी था वो सारा सैलाब के जद में आकर चला गया मेरा एक दोस्त है वो ताल्लुक तो बांग्लादेश से दूसरा मेरा भाई अवैस भाई उनके ताल्लुक से डोनेशन हुई हमारे हम आए यहाँ पर पैसे तकसीम करते हैं घर की हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये हकदार हैं अभी इंशाल्लाह इसके हम पैसे हवाले करेंगे دا 30,000 روپۍ भाईजान چې بنگلاديش نه راغلي دي دا والا موږ ستاسو دا غم چې کوم دی خو موږ نشو کومولای خو دا غټه ثانیه ده او زه خپل دې کتونکو ته وایم چې تاسو برای مهرباني چې ستاون کوئ نو د کورونو ویزټ وکړئ په لارو کوڅو کې پیسې مور کوئ خوراکونه چې کوم دي بنیر ته کم راوړئ په کلو کې ګوځئ جی دا چې کوم دی اصل حقدار چې دی دا خلک ته د بشونای د کلی دی پسې دویم نمبر بل یو ځای دی دا غي نوم دی قدرنګر څوک چې ډونیشن کوي سیده دی کلو ترازی په دې کې چې کم اموات شوي دي آی خلکو سره ملاويږي هغه ته ډایرکټ تاسو پندل ته ریلیز کوی نه هغه ډیر راخی که بار تاسو چرته کسان راځي او خلک ډیر ولاړ دي غیر خلک راغلي دي هغه دا فندینګ کم پیسې چې دی هغه د دې خلکو حق هغه په لار باندې وږي سیده دی خلکو لزان نه رسوي دوسر ډونیشن ډیر سخت ضرورت دی دوسر نقد پیسو ضرورت ہے سامان نو ډیر کم ضرورت ہے نقد پیسو ضرورت ہے نقد پیسې ته ملاوي خو دا خلک چاندي کوي ماشاءالله زینه مکټونه رپورټ کې زم کو دا روپۍ تاسو نقد تو بنیر تراوړي د خوراک چې کوم چیزونه دی هغه پیوانلی نو را روان جمع دی زم چې دوه ځان یو کوټه آباد کی یو ځای او په آباد کی دې بولته سره اصل کې تاسو زموږ سره د کلی ته لاړ شئ ویزټ پوکې دوه کله بالکل ویران پروت ته شي ګټي پرتی دی وس په موږ ان شاء الله تاسو ته باغ او شوکو هغه به تاسو وی نه او بده کې چې کم متاثر خلک ته 83 نه والا 100 پورې کسان چې دي د دې کلی هغه مواد شوی دی او دا غوي کورونه کې ډیر زیات غم دی او ډیر زیات درد دی نو دوسره چې تاسو تعاون کول غواړئ نو فورن راشئ دوسره مالی تعاون وکړئ نو دا به ډیره ښه ډیره مهرباني قدرمنو مخ ته زو دا پروګرام ریکارډ کوو دا پروګرام ز خپل سر تر سوم تک ته جی د اخره کول ډیره مهرباني د خدای په امان دعا وکړو جی الله دې تا پیسې چاره لګلی هغه ته کوم دعا وکړي صحیح ده جی چې دا پیسې را لګلی دا ډونیشن کړی الله تعالی بنگلاديش ته راغلي صحیح ده
ډیره شکریا ادا کوو الله دې خوشاله کړي امين الله دې زم په حال باندې رحم وکړي امين ډېر غم زپلې دې منیر خلک ودر دې د وجړې ده دا سیو قیامت دې قسم په خدای د خلکو بچی ته به برباد شو زه چې نن د منیر غم ته ګورم او بیا دې سړي ته ګورم چې دې په کور کې واحد یو کس پاتې دی یو هغه هم چاړه دی چاړه نو خلکو داسې خلک به څه کوي د الله د رضا لپاره داسې خلک سپورټ کوي د داسې خلکو سره ودرېږئ کور په کور وګرځئ ځان ستړي کوي خو حق حقدار ته ورسوئ یاره مهرباني